یو کې یو بادشاہ تیر دی د هغه د سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان امیر المؤمنین دی دی تللی و حج ته نو ورسره خپل کراون پرنس یا ولیعهد حضرت عمر ابن عبدالعزیز هم عمر ابن عبدالعزیز په بني امیه بادشاهانو او خلیفګانو کې یو ډېر الله والا بنده و نو دی هغه وخت کراون پرنس و چې د خلیفه نه بعد به دی خلیفه کېږي نو هغه هم ورسره و حج نه چې فارغ شو نو مدینې منورې ته لاړل زیارت د نبي پاک صلی الله علیه وسلم وکړو ماښام یا ماسخوتن سلیمان ابن عبدالملک عمر ابن عبدالعزیز ته ووی ویره عمره هغه ورته وی جی وی سبا به داسې ونه کړي چې یو داسې سړی پیدا کړي چې د نبي علیه السلام صحابه یې لیدلي او هغوی سره پاتې یعنې تابعي سړی نو عمر ابن عبدالعزیز چې کوشش به وکړم نو سبا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز د مدینې منورې په کوڅو او بازارونو کې داسې ګرځي نو ځنه تپوس کوي وایي څو تابعي ژوندی دی چې د پیغمبر علیه السلام صحابو نه استفاده کړي هغوی یې لیدلي هغوی نه زده کړه کړي نو هغوی ورته دا خو ډېر وخت تېر شوی دی مونږ ته خو نه دی معلوم چې څوک تابعي ژوندی دی یو بوډا سړی را روان و د هغه ته سلام وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام وی بابا هغه وی ها وی څوک تابعي درته معلوم ده چې ژوندی دی هغه وی ایک یو راته معلوم دی هغه ژوندی دی وی هغه چېرته دی خدای دې وبخښي وی هغه د دې ښار د بهر صحرا دی په هغه صحرا کې اوسېږي هلته یو کچه کوټه ده هغې کې ژوند تېروي څه معمولي بزګري او زمینداري کوي په هغې باندې ژوند تېروي مسجد ته صرف د جمعې مانځل راځي حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورته ووی وی ولې د ښار نه بهر اوسي او ولې یوازې جمعې له راځي وی هغه چې زمونږ اعمالو ته ګوري نو هغه وایي چې مونږ خو د پیغمبر علیه السلام صحابه کتلي هغو به دا کار نه کوو دا ستاسو کارونه دا خو به ټول هغه وخت کافرانو او فاجرانو کول دا د هغه زمانې خبره ده نو وی هغه باندې هغه وی سوی طبیعت نه سخت دی وی هغه وی تاسو سړیتوب کار دی تاسو کوئی تاسو مسلمانان دي نه دی وی ا د جمعې مونځ راشي بس منزل ځان راورسوي چې مونځ وکړي چا سره میلاویږي هم نه ځي وی بابا نوم یې څه دی وی سلیمان ابن دینار سلیمان ابن دینار نو ورته وی او وی ګوره په یو خوا باندې ګوډ دی وی د دې وجه نه مونږ ورته شیخ عرج وایو یعنې لکه دا د شناخت دپارې توهین دپاره نه لکه مونږ و ګوډ مولوي صاحب نو دا ګوډ چې هغه ته وایي د دې لپاره نه وي چې سپکو وي خو دا د هغه شناخت وي دا د هغه پیژندګلي وي نو سلیمان ابن دینار اعرج رحمت الله علیه یا سلمه ابن دینار اعرج رحمت الله علیه ده ورته وایي ته ماته به لار سمه کړي چې د کور کوم ځای دی هغه ورته لار سمه کړه وایي داسې دا لار چې واخلې هغه ځای به رایټ وکړي هغه ځای بیا لیفټ وکړي مخامخ د دا کوټه ورته ښکاره شي نو بس دی روان شو چې لاړو کوټه ورته ښکاره شوه یوازې کوټه وه نو ده ورته دروازه وواله او بار راووته په خیر علیه السلام السلام علیکم وعلیکم السلام راځئ کښېنئ جي څه اوبه مو به یې راوړې ځکه مېلمه او عرب خو ډېر مهمان نواز خلک دی نو څه اوبه مو یا څه چې و چای ما یې ورته راوړه ورته یې کېښوده ورته یې بیا یې مېلمه څنګه راغلی او څه خدمت به دې کوم نو ده ورته زما نوم عمر دی ابن عبدالعزیز وی ښه وی امیر المؤمنین راغلی دی حج ته اوس راغلی مدینه منوره کې دی نو یې ما ته وی که څوک تابعي ژوندی وي چې ورسره ملاقات وشي نو وی ته به ما سره لاړ شي نو هغه ورته وی چې نه زه خو د حکمرانانو ملاقاتونو له نه ځم خودداره سړی وی زه خو د حکمرانانو ملاقاتونو له نه ځم نو هغه ورته ښه بس ټیک ده نو هغه ورته بس زه به لاړ شم نو چې داسې ورسره میلاو کړه روان شو نو اواز ورته ودرېږه وی یو آیت مې ذهن کې راغی وی الله تعالی فرمایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د خدای منئ د پیغمبر منئ او چاله چې خدای اختیار ورکړي او تا د هغه حکومت منئ د هغه خبره هم منئ نو وی چونکې ما وله بیعت ورکړی دی او دی مې امیر المؤمنین منلی دی او دی ما غواړي زه درسره ځم نو ورسره روان شو نو چې کله راغی نو حضرت عمر بن عبدالعزیز ترې نه وړاندې ورمنډه کړه او امیر المؤمنین بادشاه درې بریاعظمونو باندې حکومت دی نو هغه یې ورمنډه کړې دا مولوي صاحب خو د طبیعت نه ډېر تیز دی او دغسې مسله وشوه بس بادشاه هم نیک سړی و هغه نه سپلای په پښو کړې او نه ټوپۍ په سر کړه دغسې په یبلې سرتور سره رامنډه کړه خیر مقدم او په خیرالۍ ورته وویل ویره جي غلط فهمي وشوه تاسو ته تکلیف وشو ما ده ته وایي چې ته ځای پیدا کړه چې زه ورته ورشم خو دی زما په خبره باندې پوه نه شو تاسو له تکلیف درکړه راځئ جي نو کښېنو وی ستاسو به څه طبیعت ته کېږي زما هېڅ طبیعت ته نه کېږي وی څه اوبه یا څه خوراک یا څه چای وی زه هېڅ نه خورم هېڅ نه خورم نو خو تا زه څنګه راغوستی یم وی نه جي زه به اوس هلته درشم نو ورته په دویم ځل زما وخت مه ضایع کوه دا یو ځل وخت ضایع شو اوس دا هم ضایع شو بیا به تا هلته راځې بیا به وخت ضایع کېدله نو وی چا چې څه راغوستی یم نو هغه راته ووایه نو ورته یې وی چې ما لنا نحب الدنیا ونکره الموت دا څه وجه ده چې زمونږ ژوند خوښ دی او مرګ نه مو نفرت کېږي او دا د انسان طبیعت دی د هر انسان ژوند خوښ دی او د مرګ نه نفرت کېږي وی دا څه وجه ده
نغه لکه د ما بشان مولا نو چې امیر المؤمنین د خوشاله ساتل غواړي ګوره کسې راکړل بادشاهان خو شی ورکوي نو غټ شی ورکوي داسې نو او خودداره سړی هغه په دې بادشاهۍ مادشاهۍ څه کار و نو هغه ورته لانک خربت آخرتک وعمرت دنیاک تا وی په ژوند کې صرف د دنیا فکر کړی دی او دنیا دې آباده کړې ده آخرت کې دې آبادۍ نه دی کړی څوک د آبادۍ نه رواني ته تلل غواړي کنډر ته څوک دی هغه روان کنډر دی ستا دپاره نو څنګه به ستا خو البته وی که دنیا دې د آخرت دپاره روانه کړې وی او د آبادۍ دې هلته کړی هر یو سړی وایي چې اوس نوي کور ته لاړې چې دا نوي کور ته نو حضرت سلیمان ابن عبدالملک هغه داسې کته وکتل او په ژړا شو او بیا ورنه دویم تپوس وکړ کیف نعرض علی الله عز وجل خدای ته چې زمونږ پیشي کېږي نو دا به څنګه کېږي حضرت سلمه ابن دینار هغه ورته وایي که نیک سړی یې نو دا ستا پیشي به داسې وي لکه سړی په یو سټارمي نایټ او طوفاني شپه کې شپې اغستی او د خپل کور لار ته خطا شوي کله یو کوڅه اخلي کله بله کوڅه اخلي خو ناڅاپه غیر اختیاري طور یو کوڅې ته وردن نه شي او چې ویې کتل نو وړاندې اهل و عیال ناست یې اتفاقا خپل کور ته وررسېده نو ویې څومره به خوشحاله یي نو وی که ته نیک بنده یې نو چې الله له بوتلی چې دومره به خوشحاله یې لکه ورک اهل و عیال او ورک کور چې درته میلاو شو او وی که ته ادر وی راونډ یې یعنې په بل انداز یې نو بیا به داسې لکه وانټډ سړی چې پولیس له په لاس ورشي نو د بیا کم کیفیت وي نو بیا یې درېیم تپوس وکړو وی زمونږ دپاره الله خصه څه دي نو ورته وی الله خصه هر څه دي خو ستا دپاره څه دي ته خپل ځان قرآن ته وړاندې کړه نو ورته د قرآن کومې حصې ته وړاندې کړم وی الله فرمایي چې ان الابرار لفي نعیم وان الفجار لفي جحیم نیکان خلک دا به د نعمتونو په ژوند کې او فاجران بدماشان دا به په یو بلیدونکي اور کې نو ده ورته ووی وی دا نیک بنده به څوک او څه وی وی دا هغه سړی دی چې عدل او احسان باندې عمل کړی وی جي دا عدل څه شی دی احسان څه شی دی وی عدل دا دی چې د مخلوق په حق باندې خپه کې نه دی او هر یو حقدار ته د هغه حق ورکړي او احسان دا دی چې د خدای داسې عبادت کې چې ستا عقیده دا جوړی چې شاید چې بیا مخکې مونځ دپاره به زه ژوندی نه یم شاید چې مخکې روژې دپاره او بیا زه ژوندی نه یم نو اوس چې کله یو سړی په دې مطمئن وي چې مخکې مونځ دپاره نو دی به خپل مونځ ډېر بهترین کوي دی به خپل روژه ډېره بهترین کوي بیا تا دپاره خیر دی نو بیا چې هغه روانېده سلمه ابن دینار عارج نو بادشاه ورسره بیا بهر راووته نو داسې لاسو کې یو تیلی نیولې وه نو چې هغه تیلی نیولې وه نو هغې ور وی دا څه شی دی وی دا چې معمولي غوندې هدیه ده تاسو دپاره وی ته ماله دا هدیه ولې راکړې نو هغه ورته یې ځکه ته د دین عالم یې ته د دین خودداره سړی وی ته د دین عالم یې نو هغه ورته د مملکت کې نور علما هم بلا ډېر دي دومره هدیه ته هغوی ته هم ورکړې نو هغه ورته یې نه چې هغوی ته خو مې نه ده ورکړې هغوی ته مې نه ده ورکړې نو ورته یې دا بیا هغوی له ورکړه په هغوی باندې تقسیم کول کې هغوی له هم ورکوه ستا د رعیت غریبانان دي څه داسې دي چې هغوی سره ډوډۍ د خوراک نشته نو یې دا هغوی ته ور ورسوه ځکه وایي ته د رعیت دپاره داسې لکه د اولاد دپاره پلار او په پلار دا لازمه چې د ټولو بچو فکر وکړي چې دې بچي ډوډۍ خوړله که نه ده خوړلې دې بچي سره د خوراک څه شی شته او که نشته بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي مشرکین مکه هغوی د مرګ نه بعد ژوند باندې یقین نه ساته نو نبي علیه الصلاة والسلام متعلق به عجیبه خبرې کولې وی دی په خبره کې خطا شوی دی وی خدای ورته ویلي چې مرګ نه بعد ژوند شته نو خو الریډي مونږ ته میلاو دی چې کله پیدا نو نو مړو نو چې کله پیدا شنو بس ژوند دې راکړه نو اوس دی په دې خطا دی چې دا دویم مرګ راشي نو هغې نه پس ژوند دی داسې ارامیانو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وایي چې واضح که ورته خبره چې لیوني تاسو یې تاسو نه یې پوه په خبره زه په خبره پوه یم ځکه ما ته خدای خبره کوي کیف تکفرون بالله تاسو د خدای نه انکار څنګه کوئ وکنتم امواتا تاسو مړه وئ چې کله نه وئ فاحیاکم نو الله پیدا کړی ثم یمیتکم بیا به مړی ثم یحییکم هغې نه پس به یو بل ژوند درکوي ثم الیه ترجعون او بیا به دغې الله تعالی ته واپس بوتلی شئ نو عزیزانو اوس دا ژوند او مرګ دا الله تعالی فیصله ده چې کوم خلک پیدا دي دوی باندې مرګ به خامخا